خصوصا على سيد الأولين والآخرين شفيع المذنبين وخاتم النبيين رسول الرحمة ونبي السلام وإمام الهدى محمد المصطفى والمجتبى وعلى آله وأصحابه شموس الفضل وأعلام الهدى وعلى من اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم ونهج منهجهم ونحى نحوهم من الأئمة المجتهدين والمفسرين والمحدثين والعلماء الربانيين والمجاهدين إلى يوم الجزاء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین دے. دا نبوت سلسلہ پا آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم مانے ختم شوا او دا سید الاولین والآخرین دے. پیغمبر علیہ السلام فرمائی انا سید ولد آدم ولا فخر. زدہ اولاد آدم سردار موضوع خبر بطور فخر نکم بلکہ علی سبیل التحدیث بالنعمة دا اللہ تعالی دا نعمت ذکر کم چماما نے رب العالمین جل جلالہ دیر لوی انعام و اکرام اکڑلو. آقائے دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نا پس کیو سڑے دا نبوت دعوی کئی دا دجال بئی. پیغمبر علیہ السلام خپلا زمانہ کی فرمائی لیو چه زمان رستو بسلاسون دجالون را دی او هر یو بدا دعوی کئی چه دا پیغمبر ما. پیغمبر علیہ السلام فرمائی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ولا رسول بعدی ولا امت بعدکم. دا ما متعدد روایات جمع کل. یو کہ راضی لا نبی بعدی، یو کہ راضی لا رسول بعدی، یو کہ راضی لا امت بعدکم. امت دا رسول اللہ پا امت مانے ختم نے بل امت پا نرازی دین مخ کے بلا امتون تیر شوی دی. یو لک سلیس زر پیغمبران راغلیو او دا ہر پیغمبر دان تا مستقل امتو. دا تمامو پیغمبرانو آخرنے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم راغے. پیغمبر علیہ السلام فرمائی انا دعوت ابی ابراہیم و بشارت اخی عیسیٰ. زد اخبر لکی ابراہیم علیہ السلام دعائے ما او زد اخبر رور حضرت عیسیٰ علیہ السلام زیرے ما. ابراہیم علیہ السلام او اسماعیل علیہ السلام چی دا خانہ کعبی بنیادون پورتا کولو نو پجبو دا مبارک کلماتو ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے فرمائی چاہا وقت میں یاد کا ازما خوگ پیغمبرا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلِ. کلچ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دوارو دا خانہ کعبی بنیادون پورتا کولو او پا مبارک جبو دا دعا و ربنا تقبل منا خدایا قبول کا زموننا دا عمل. بے شک اتر دیر اوریدون کے او دڑ پا مرادون مانے خبردار ہے. زموننا نیت خو خالص تا در ازاد استاد حکم تعمیل لے. مولانا ابوالکلام آزاد فرمائی کہ رب العالمین دا ابراہیم علیہ السلام او دا اسماعیل علیہ السلام دا دعاگانی دا سے قبول کی کہ شاید بلی دعا تا تمرا قبولیت حاصلی. کم قبولیت کہ رب العالمین جل جلالہ دا ابراہیم علیہ السلام او دا اسماعیل علیہ السلام دی دعا تا ورکو شاید کہ بلی دعا تمرا مقبولیت حاصل کری. ذکر ہر مال دا دنیا دا گٹ گٹ نہ خلق راضی
او دا هغه سنن او دا هغه طریقو یاد تازه کوي کوم چې حضرت ابراهیم علیه السلام او دا هغه بچی اسماعیل علیه السلام او دا هغه بیبي هاجر هغه منډي والی وی، هغه طوافونه کړیو، هغه هر کال هر مال د دنیا د ګټ ګټ نه مسلمانان راځي، کله حج راځي نه وي عمرې ته په لکونو باندې خلک راځي. د بادشاہانو تاریخ خو به ته د تاریخ په پاڼو کې ګوري چې عالمگیر داسې بادشاہ او شیرشاه سوری داسې او قطب الدین ایبک داسې عمر ابن عبدالعزیز داسې، یا به د هغه زړې تورې چرته جبګر کې وګوري چې دا د هغه زمانې توره ده، دا د هغه زمانې زغره ده، دا د هغه زمانې پیسه ده. لیکن داسې یو عظیم شخصیت چې د هغه تمام حرکات او سکون تر قیامته پورې تازه به تازه دي، هغه حضرت ابراهیم علیه السلام دی، هغه حضرت هاجر رضی الله تعالی عنها ده، هغه حضرت اسماعیل علیه السلام دی. دعا کوي چې خدای دا عمل په خپل بارگاه کې قبول کړي، او بیا مخ کې دعا کوي ربنا وجعلنا مسلمین لك، خدای ما او زما دا بچه اسماعیل د خپل ذات تابعدار وګرځي چې موږ بس تا تابعداري کوو مولا. وارنا مناسکنا، خدای د حج د مناسکو طریقې مراته خو چې حج په کومه طریقه ادا کیږي، عمره به یو سړی څنګه کوي، د موز طریقې راته خو د عبادتو طریقې راته خو مناسک تمام عبادتو ته وي. وارنا مناسکنا وتب علینا، خدای کار ډیر لوی دی، په تمامه دنیا کې د خانه کعبې بنیادونه پورته کول دا ډیر عظیم الشان کار دی. کله کې موږ نسبت مقتضای بشریت کمی کی تو رجوع بالرحمتو کې پروردگارا بشک تا توبه قبل ان کے ډیر محروبان ہے. او بیا اخرنی دعا کوي ربنا وبعث فیهم رسولا منهم، خدای زموږ بچو کې یو عظیم الشان پیغمبر هم راولېږي، پیغمبر چې ډیر عظیم الشانی. طالبان علما ناستی رسولن کې دا تنوین د تعظیم د پاره دی، عربی ژبه کې تنوین کله تحقیر د پاره او کله د تعظیم د پاره، دلته کې د تعظیم د پاره دی. زمونږ په بچو کې یو عظیم الشان پیغمبر ولېږي، منهم چې هغه زمونږ د اولاد نه پیغمبر بشری، دا یاد لرئ پیغمبر هغه بشری بشر، محمد بشر لیکن لیس کالبشری، محمد یاقوتة والناس کالحجری. ډیر بد قسمت خلق د پیغمبر بشریت نه مني، وای بشر خو ملکی، حالانکه د فرشتو مرتبه د پیغمبرانو نه ډیره ښکته ده. فرشتي د پیغمبرانو په خدمت کې ولاړی، د پیغمبر ډیر لوی مقامی پیغمبر هغه بشری، انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الهکم اله واحد. پروردگارا زموږ په بچو کې یو عظیم الشان پیغمبر ولېږي، یتلو علیهم آیاتک ويعلمهم الكتاب والحکمة ويزکیهم. داسې لوی پیغمبر چې هغه څلور لوی کارونه وکړي، یو ستا د کتاب آیاتونه هغه ولولي خلکو ته، او بیا د هغې مطلب هم خلکو ته بیان کړي، ويعلمهم الکتاب، د هغې کتاب تعلیم هم ورته ورکړي، ويزکیهم وبعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتک ويعلمهم الکتاب والحکمة، چې د شریعت خبرې ورته وښيي، احادیث هم بیان کړي، ويزکیهم او د هغې ړونه هم پاک کړي، د هغې په ړونو کې چې د کفر او د شرک او د نفاق کوم خیره پروت ته چې دا ټول تلرې کړي. ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب، چې دا کتاب یتلو علیهم تلاوت بل شي،
او تعلیم بیلی تلاوت خدا دے لگتا سورت یاسین ولستو یا د جمعې پر د سورہ کاف لستو ډیر ثواب ده. کم سړی چې د جمعې پر سورہ کهف وای دی به د دجالي فتنو نه الله تعالی محفوظ ساتي، دا تلاوت ده. لیکن یو سړی د قرآن مجید د ټکو معنام بیانوي چې د الحمد معنا دا ده چې تمام تعریفونه ثابت دي الله لرا رب العالمین چې پالونکی د ټولو مخلوقات ته، دا تا د هغې معنا بیان کړي ته تعلیم وایي. په دې کې پرویزیانو باندې رد دی. پاکستان کې عجیبه عجیبه فرقې پیدا شوي دي. یو فرقه داسې ده چې هغې حدیث نه مني، هغه وایي د حدیث ضرورت نشته دی، قرآن مجید بس کافی دی. او حالانکه قرآن مجید نه ثابته ده چې د پیغمبر علیه السلام د خولې گفته دام دلیل دی. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. دا پیغمبر چې په ژبه باندې کوم ټکي راړي دا وحی ده. خو وحی په دوه قسمه ده. یو هغه چې هغه مونځ کې ویلی شي هغې ته وحی جلی وایي، هغې ته وحی مطلوب وایي. یو هغه ده چې مونځ پې نه کېږي، هغه د رسول الله مبارک حدیث دی. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام د قرآن مجید تلاوت هم کړی دی او د قرآن مجید معنا او مطلب هم ښودلی دی. ویعلمهم الکتاب والحکمت او د شریعت خبرې هم ښیلې دي. ویزکیهم او هغه به د دوی ړونه هم پاکوي. هغه خلک چې د خانقابې نه ګیر چاپېره 360 بوتان ایښي وو او د بوتانو نه به مرادونه غوښتل، بوتانو ته به سجدې کولې. دا قائد او جهان صلی الله علیه وسلم پر راتلو باندې هغه بت پرستی پرېښوده او د رب العالمین جل جلاله وحده لا شریک له عبادت چې کوم دنو شروع کو. دا غینه صحابه کرام جوړ شول. دا ابوبکر صدیق رضی الله عنه دی، دا عمر ابن الخطاب عمر فاروق دی، دا عثمان ذی النورین دی، دا علی المرتضی دی. هر صحابی چې دا غنو مل نو هغې پسې به لازمن وی رضی الله تعالی عنه، رضی الله تعالی عنه. الله تعالی دې د ده نه چې کوم دنو راضي شي. نو رسول الله مبارک 4 کارونه وکړل. د قرآن مجید تلاوت یې وکړو، صحابو ته قرآن مجیدونه یاد کړل. پیغمبر علیه السلام د قرآن مجید معانی او مطالب او اهداف هغه بیان کړل او رسول الله مبارک د شریعت تمام اصول بیان کړل او د هغې ړونه د کفر او د شرک د خیرو نه پاک کړل. هغې نه ابوبکر صدیق او عمر فاروق او لوی صحابه چې کوم نه جوړ شولو. تمام علما په دې متفق دي چې پیغمبرانو پسې دویمه درجه بیا د صحابو ده. د پیغمبر ډېر لوی مقام او پیغمبر پسې بیا درجه د صحابو ده. د دنیا ټول اولیاء را جمع کا، د صحابي مقام ته نه رسېدی، یو صحابي مقام ته. صحابي په خپلو سترګو د قائد او جهان صلی الله علیه وسلم مبارک مخ ته کتلي. قرآن زی په دې د صحابو تعریف کوي رضی الله عنهم ورضوا عنه. الله دای نه خوشاله دی او دای د الله تعالی نه چې کوم نه خوشاله دی. محمد رسول الله، محمد د الله تعالی برګزیده پیغمبر دی. والذین معه کم ملګري چې دی پیغمبر سره دی اشداء علی الکفار. دا کافرانو لپاره ایټم بم دی، دا د کافرانو لپاره چټان دی. او رحماء بینهم او دیو بل نظاریږي او قربانیږي خپله مینه په خپل مابین کې د حد نه زیات مینه او محبت چې کوم دنو لري. نو ما دا عرض کولو چې پیغمبر علیه السلام فرمایي انا دعوت ابي ابراهیم، زه د خپل نیکه ابراهیم دعایم. د رسول الله د زمانې نه څه د پاسه 4,000 کاله مخکې ابراهیم علیه السلام دعا کوي، هغه دعا الله تعالی قبلوي او رسول الله مبارک راضي. او عیسی علیه السلام هم زیری ورکړو. په دې موجوده انجیلونو کې مشته باقاعده انګریزانو د دې انجیلونو مختلفو ژبو کې ترجمه کې ځان نام پکې ډېرې مالګې مسالې. مخکې ورځو کې په کابل کې پښتو کې انجیل تقسیمولو،
لیکن د کابل مسلمانانو ډیر لوی احتجاج وکړو چې موږ سره آسماني کتاب قرآن موجود دی د انجیل ضرورت نشته دی. انګریزان کوشش کوي چې دا انجیل په کومې طریقې سره د مسلمانانو کې موږ زیر تعلیم کو. دلته د عیسایانو سکولونه دي، د عیسایانو اسپتالونه دي، هغې کې باقاعده انجیلونه تقسیموي، لیکن انجیل په خپل اصلي حالت کې چې کوم دی نو هغه نه دی پاتې. لیکن بیا هم په بعضې انجیلونو کې دا عبارت لیکته اردو کې د هغې ترجمه کوي دی. عیسیٰ علیہ السلام یو ځای کې تقریر کوي خلکو ته وایي میں تم کو بہت کچھ کہنے والا نہیں کیونکہ میرے بعد افار قلیت آنے والا ہے. زه تاسو ته ډېرې اوږدې خبرې نه کوم ځکه زما نه وروسته به افار قلیت راځي. افار قلیت چې موږ په لغت کې وکتو د دې معنا احمد دی. قرآن هم وایي مبشرا برسول یأتی من بعد اسمه احمد. زما نه وروسته به عظیم الشان پیغمبر راځي او د هغه نوم به احمدي. د رسول الله مبارک بلا نومونه دي، محمد هم دی او احمد هم دی. د پیغمبر علیه السلام فرمایي انا دعوت ابي ابراهیم، زه د خپل نیکه ابراهیم دعا یم او بشارت اخي عیسی او د خپل رور عیسی علیه السلام چې کوم دی نو زیری یم. پیغمبر علیه السلام په داسې ماحول کې تشریف راوړي چې تمام عرب بت پرست دي، ټوله بت پرستی ده. د خانه کعبې نه ګیر چاپېره 360 بوتان پراته دي. 360 بیت الله په تمام روی زمین باندې چې الله تعالی بیت الله ته کوم مقام ورکړی دی د تمام دنیا قطب او مرکز دی. موږ چې موږ کوو زموږ موږ بالا کېږي چې دغه خانه کعبې طرف ته شي. موږ خو موږ الله تعالی ته کوو، لیکن طرف ته سجدې پکار ده چې خانه کعبه وي. فولي وجهك شطر المسجد الحرام. هلته یو مونځ د یو لکو مونځونو سره چې کوم دی برابر دی. دومره لوی عظیم بیت کې کافرانو 360 بوتان چې کوم دی نو غودرولي او د هر چا په کور کې به یو بوتو د قبیلې به ځان ته بیل بیل بوتو او د بوتانو نه به باقاعده مرادونه چې کوم دی نو غوښتل. پیغمبر علیہ السلام په داسې تورو تیرو کې دی جهان ته تشریف راړي. لوړه به ژوندۍ په قبرونو کې خښولې، لور به چې د سړي پیدا شوه هماغه مال به یې بوتله، مرۍ به ورته پانسي کوله نه، چړه به ورته په مرۍ باندې نه کېښودله، ډوغل به یې وکړه څو ژوندۍ لور به یې هغې کې دغسې دفن کړه. په داسې دور کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام راځي. د ښځې قدر او قیمت نو، ښځې د میراث کې به سم نه میلاوېدل. وی به چې ښځه خو دا زموږ د لاسو خیره دی. یو سړي به ښځې ته 20 طلاقه ورکړل، بیا به هغې بل خاوند نه شو کولی. ښځې لپاره مهر نو، د ښځې هېڅ حق چې کوم دی نو هغه نو. اسلام راځي، رب العالمین جل جلاله د رسول الله په مبارکو لاسو دا دین لګیا دی خورئ. خلک یې منع کو چې لوڼه ژوندۍ په قبرونو باندې مه ښخوئ ژوندۍ لوڼه. قرآن هم وایي وإذا الموءودة سئلت وإذا الموءودة سئلت. الله اکبر، څه زبردست عبارت ته د قرآن مجید. پکار خدا وإذا الوائد سئل، چې کله تپوس وشي د هغه پلار نه چې هغه ژوندۍ لور ښخه کړي، پلار نه تپوس پکار دی. لیکن قرآن څه وایي؟ قرآن وایي وإذا الموءودة سئلت. هغې وړې بچی نه به الله تعالی تپوس کوي بچی تا څه جرم کړی و چې ته مور او پلار دغسې ژوندی دفن کولی. نه د معصوم ګواهي خو بیا سمه ګواهي که نه، خو زما خو هېڅ جرم نو، زما خو څه جرم نو، خو بس مور او پلار په یو ډوغل کې چې کوم دی نو دفن کړم. خود پیغمبر علیه السلام ته یو صحابي خپله کیسه بیانوي چې امام دا جرم کړی دی. زه په سفر تلم او زما ښځه حامله وه، چې رالم نو حمل نو. ښځې زه خو چې تلم ته خو حامله وي، اوس خو د حمل نشته، نو ښځې راته دروغ ووایي چې ته نه وې او مړه لور دې پیدا شوه نو ما څوک خبر کړي نه دي، اما دغسې دفن کا. او هغه لور به مې پټه لویوله، پټه به مې لویوله، د خاوند د راتلو وخت بچو نو هغه به ما پټه کړې وه.
یو ځل مې خاوند بې وخته کور ته راغی او لور مې په کټ کې ناسته ده د 5 کالو او خاوند راته تپوس کو چې دا د چا لور ده دا خو ډېره خشته ده دې ته خو خدای ډېر ښایست ورکړی دی ما اړیکې وایي چېرې زما د خاوند خوښه شوه راشه ورته ووایه چې دا خو ستا لور ده که نه ما درته پټه لویه کړې ده ما درته دروغ ویلي دا ما پټه لویوله څنګه خوښه ده هغې دا خو دې ډېر لوی کار کړی وای ما ښځې ته ځان چې کوم دنو ډېر دغه کو چې دا خو دې سم کار کړی دی وړه کې ډېر غوسه یم چې ښځې ظالمې خو ما سره ډېر لوی ظلم کړی دی دا به ډېر لوی عار ګڼلی شو چې یو سړی خپله لور ژوندی پرېږدي هغه ته به یې بېغیرته وي وی به چې د قبر نه خو زوم بل نشته قبر زموږ ډېر خو زوم دی بس دا زموږ شرم پټ کړي نو یو ځل ښځه مې نشته او لور په کور کې ده د هغې خو په ما یقین و چې د خاوند خوښه ده ما لور ته ویې لورې راځه بودېدم لوبې کوو وړه ماشومه وه ګینټۍ بیلچۍ مې راواغېشتل مقبره کې مې ډوغل کو نسته مې لورې لوبې به کوو ښه وړه ماشومه وه هغه څه پوه ده چې ښه ډوغل مې وکړو نسته نو ما ویې لورې ته دې کې ته ودرېږه ښه زه به داسې رو خاوره غورځوم دا یو لوبه دا خو معصومه جینۍ وه خلاصه خندل خوشحاله ده چې پلار لګیا دی ما سره لوبې کوي تر دې چې د هغې دواړه لاسونه هم په خاورو کې پټ شول نو پوه شولو جړلې چې وایي ته د حاجي ما جوړې خښې په چغو چغو یې جړل نو ما یکدم په ډېر تېزۍ باندې خاوره په اچوله چې څوک یې رانه خلاصه نه کړي ځکه د ماشوم جړه که ډېر شقي القلب هم واورو نو بیا ضرور د هغه پړه کې رحم راځي تر دې چې خاورو د هغې اواز هغه پټ کو بلکل نو د رسول الله د مبارکو سترګو نه اوښکې وبهېدې چې دغه جاهلیت دی دا د جاهلیت چې کوم نو آثار دي رسول الله مبارک راغی دا رسم بالکل منع کو او رسول الله ښځې ته باقاعده قرآن مجید د ښځې میراث بیان کړلو للذکر مثل حظ الانثیین ښځه د مور او پلار نه پیدا ده که نه تاسو خو د یو خېټې نه پیدا شوي یئ دې کوم جرم کړی دی چې تاسو یې ژوندی ښخوئ او د 3 طلاقو نه زیات طلاق سړی نشي ورکولی که یو سړی 3 طلاق ورکړي نو ښځه به ترې جدا وي دی بیا ښځې سره نږدې کېدی نشي ښځه پرې حرامه شوه قرآن د ښځې حق هغه ژوندی کړو الطلاق مرتان طلاق که 2 ځله دې ورکړل بیا ښځې ته رجوع کولی شي یو سړي ښځې ته وایي ما ته 2 طلاقه کې په 2 طلاقو مې طلاقه کې او دی اوس په دې خپله خبره پښیمانه دی نو دی رجوع کولی شي خلکو ته وایي لکه ګواهان شئ ما ښځې ته رجوع کړو ښځه ښځه ده ښځه ښځه ده لیکن که 3 میاشتې تېرې شوې یا 3 حیضه نو دا ښځه د ده د نکاح نه ووته چې 2 طلاقه یې ورکړي او 3 میاشتې پې تېرې شوې یا 3 حیضه تېر شول او دی پښیمانه دی چېرې دې ښځې ته خو زه بیا رجوع کوم نو نکاح دې بیا تازه کړي دلته نکاح تازه کولی شي دې ته تجدید نکاح وایي که عدت کې دننه وي خدا به وایي راجعتو کې او خلکو ګواهان شئ ما ښځې ته 2 طلاقه ورکړي او زه په خپله خبره ستومان یم ما ورته رجوع کړه نو مدت کې دننه رجوع کولی شي لیکن که 3 میاشتې تېرې شوې بیا رجوع نشي کولی بیا به نوي نکاح تړیو مګر ښه سره نکاح بیا تازه که لیکن که 3 طلاق تم ورکو بیا دا ښځه تا ته روا نه ده الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تصریح باحسان یا په ښې طریقه وساته او یا یې پرېږده چې عدت یې تېر شي هغه بل خاوند وکړي لیکن فإن طلقها که یو سړي د 2 طلاقو نه پس 3 طلاق هم ورکو فلا تحل له دا ښځه بیا خاوند ته روا نه ده دا ورته روا نه ده دا پې حرامه ده حتی تنکح زوجا غیره تر دې دا بل خاوند سره به واده کوي او هغې بل خاوند که په خپله خوښه ورته طلاق ورکو او بیا په هغې باندې 3 میاشتې تېرې شوې او دا مخکینی خاوند ورسره نکاح کوي نو بیا کولی شي دا ورته سزا ورکوي چې تا ته یوې ښځې خپل نفس درکړی سړی ورشي پلانکی دې غواړي او ښځه غریبه وخاندي یا وایي یاره ما ته قبول دی
تی قبول کی دا معمولی احسان دے او تو الٹا هغه ته 3 طلاق ورکې په تمام مباح کې ناکاره مباح هغه طلاق ته الطلاق ابغض المباحات په مباحاتو کې طلاق عمر ناکاره شی بل رښتنه او په دې باندې رب العالمین جل جلاله ډیر خپکیږي نن سبا خو خلق په معمولی غصه باندې ته 3 طلاق ته 3 ټیکی شوي او بیا راځي موږ نه مسلو تپوس کوي یاره دې غصه نه لکه خوشحالۍ کې هم چا میټیانې تقسیم کړي دي خو سړی غصه یې که ځان به کنټرول کې ساتي حدیث کې راځي چې پهلوان هغه دی چې خپله غصه وسکي پهلوان هغه نه دی چې بل روپردی پهلوان هغه دی چې هغه خپله غصه قابو کړي په نسه خبره باندې یو وفاداره ښځه او لا ډېرې ما کتلې دي چې د قرآن حافظانې مي او هغه سبق ښیي او خاوندان ورته بدرد وایي چې راولې ورته قرآن ښیي غرق شي ستا په کور کې خو د دې د وجې نه برکت نازلېږي ښځه دې حافظه ده ورته بچی راځي هغې چې قرآن مجید یادوي ستا په کور په تمامه محله باندې لګیا دی برکات او رحمتونه نازلېږي ځکه زه خلکو ته وایم که دا خلک مانه خفی ده بناتو مدرسو والا ما دا د بناتو مدرسو والا کله نه کله بولي چې تقریر وکړه یا سندونه تقسیمونه درته هم تاسو ته چا ویلي دي چې په لور باندې قرآن مجید یاد چا درته ویلي چې په لور قرآن مجید یاد علم پې وکړه او زه ډېر لوی کار دی وکړو لور چې قرآن یاد کړي دا ډېر لوی شی دی ګورې ځکه خو امامت دپاره نه یادوي سړی خو بیا مخکې امامت کولی شي خطابت کولی شي قاضي به وي مفتی به وي خالص ته الله تعالی د رضا دپاره یادوي یو جینۍ 15 کاله دا قرآن مجید په خپله سینه باندې ولیکلو او ورکې یو خر ته ورکې انصاف نه کې عالم ته ورکا مزګزار ته ورکا یو تبلیغی ته ورکا کم از کم دا غي قدر خو به کوي کنه ای ورکې یو جاهل ته چې هغه موزم نه کوي موز ورزیم نه موز نه ورزي او تاغه ته یو حافظه والا کې نو خل میاش کې باغې نه ټول قرآن مجید یې شوی قرآن مجید یادول یقینا ډیر لوی شی دی لیکن د دې یاد ساتل هم ډیر ضروري دي کم سړی چې قرآن مجید یاد کړي بیا یې هیر کړي د هغې ډېره لویه سزا ده قرآن وایي ومن اعرض عن ذکري فإن له معیشة ضنکا چا چې زما د کتاب نه مخ واړولو قرآن یاد کړی بیا یې هیر کړو دی به هلته کې ړوند پاسومه ده او ډېر سخت ژوند به وي دی به د الله دربار کې وایي چې خدای زه د ړوند ولې پاسولم وقد كنت بصیره زما خو غټې غټې سترګې وي الله به وایي دغسې تا کړي دغسې تا ته زما قرآن ستا په سینه لیکو تا چې کوم دی نو پرېښودو نو زه اکثر دغې ملګرو ته یم چې ما نه مه خفه کېږئ خپلې لوړه مو چې حافظانه کې ډېر لوی کار مو وکړو ډېر لوی کار دی دا ډېر لوی کار دی ځکه چې کوم بچې یا کومه جینۍ قرآن مجید یاد کی البس والداه تاج یوم القیامه د قیامت پر ورځ به الله تعالی مور او پلار ته تاج په سر تاج دلته پرویز مشرف چاته معمولی غوندې تمغه ورکړي څو ورځې پې ژوند وایي ما ته جرنیل صاحب دا دغه راکړي جرنیل صاحب یو خان بهادرو د مولانا عبدالحق رحمت الله علیه سره د تلم تپوس دی هغې خان بهادر ته چېرته صدر ایوب بس ورکړي نو بیا به مولانا صاحب دا صدر ایوب راکړي دا بار بار دا خبره کوله دا صدر ایوب دا تحفه راکړي دا صدر ایوب او غیر صدر ایوب څه دي احکم الحاکمین په خپلو لاسو د حافظ هلک یا د حافظ جینۍ په سر باندې به تاج ږدي تاج د هغې تاج د یو ملغلرې رڼا به د نور د رڼا نه چې کوم دی نو زیاتی هغه هم چې نور دلته کې د چا په دیوال باندې روخېږي د حافظ ډېره لویه درجه ده ډېره لویه د حافظ د وجه نه د حافظ مور او پلار ته الله تعالی تاج به چې کوم دی نو په سر روایاتو کې راځي چې حافظ د کلام چې په لحد کې ملګري کېږي او تیبۍ ورته ولګوي او قبر جوړ کړي او خلک تلاړ شي فرشتې راځي نکیر او منکر تپوس کوي د مړي نه چې رب دې څوک دی دین دې کوم دی کتاب دې کوم دی بیا د رسول الله مبارکه چهره ورته څرګنده کړي چې دې باره کې څه وی
نو مومن ټیک دی جوابونه ورکوي زما رب الله، زما کتاب قرآن، زما دین اسلام او دا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم. لیکن حافظ چې په لحد کې پروت ته او فرشتي رالی او تپوس ته مخ کې شنو سګوري چې دا حافظ پسینه قرآن مجید پروت ته. دغه قرآن مجید چې په دې جمعات کې موږ راوالو او تلاوت کوو، دغه قرآن مجید د حافظ پسینه پروتي، د کفن د لاندې فرشتي به یو بل ته وګوري چې اوس بس کېږي. د الله کلام، د الله کلام پسینه پروت دی او د قرآن مخ کې امتحان اخیستل الله خو ډېره بېادبي ده. زه یو ځای کې امتحان علم او زما استاد حضرت مولانا عبدالحق رحمت الله علیه راشد به امتحان والم، بالکل به چپ شم، یاره جی تاسو مهرباني وکړئ زما دې شاګردانو نه لږ امتحان والئ. د استاد په موجودګۍ کې شاګرد امتحان اخیستل دا بېادبي ګڼلی شي. کلام د رب العالمین موجود، فرشتي به حیرانئ. نو ډېر په ادب به د قرآن مجید په خدمت کې درخواست وکړي چې د خدای کلامه زموږ د سر تاج یې. موږ دلته کې په یو ډیوټۍ مقرر یو، دې سړي نه لږ تپوسونه کوو، که د یو 100 منټو دپاره تاسو تشریف وړو. قرآن مجید به الله گویا کې چې عجیبه ده. حافظ به حیران شي چې په دې لوی میدان محشر کې خلک نفسي نفسي وایي دا څوک خدای پاک زما د مدد دپاره راوستو. ځوانه ما ونه پېژنې څوک یې. ځوان به ورته وایي ما ته نه پېژنې، ما نه پېژنې، یاره ما ونه پېژندې. کله کله سړی ونه پېژني ملګری. قرآن به د ځوان په شکل کې راغلی، ورته به وایي انا الذي اسهرت لیلک واظمأت نهارک. حافظه خو هغه کتاب یم که نه چې په تا مې شپې شوګیره کړې وي او زما د وجه نه به تا لوږې تندې تېرولې. بعضې حافظان تر نیمې شپې پورې نه وده کېږي، یاره ما دا صورت نه دی یاد کړی، زه به نه وده کېږم. ملګري ورته آواز وکړي چې راځه چای تیارې دي. یاره ما تېره 2 آیاته پاتې دي چې دا ما نه یاد کړي ده، دا چای نه څښمه. زموږ دغه کلي کې دارالعلوم حقانیه لا نه و. د قصابانو حاجي صاحب سره یو طالب دی روفل کریم نوم و، د سروزو او بیا د هنګو د خانانو د جماعت امام و. هغه دلته قرآن مجید یادولو او سر یې پریښه او خسته سر یې و. لمونځونه به چې وشو نو هغه به د سیند غاړې جومات ته ورغی، هلته شوه وه. د هغې شوې سره به یې هغه مزې وتړلو او د مزې بل سر به یې د خپلو ویښتو سره وتړلو، نو د هغې لاندې به ګرځېدو، قرآن مجید به یې یادولو. دا ولې؟ دا دې وجه نه که ما ته جوټه راځي نو خو غورځېږم به نو ویښته به مې راښکلی شي نو یکدم به ویښ شي. نه قرآن مجید به حافظ ته په میدان محشر کې وایي چې ما نه پېژنې. انا الذي اسهرت لیلک، زه هغه کتاب یم چې په تا مې شپې شوګیره کړې واظمأت نهارک، او په تا باندې مې تندې چې کوم دی لږې تندې تېرې کړې وې. او د نیکانو سره به هم نیک خلک راشي. یو سړی مزګزار دی، د قرآن مجید تلاوت کوي، د رمضان روجې نیسي، مالدار دی، حج کړی دی، عمرې کړي دي، د رسول الله سلام د پاکې رودې زیارتونه یې کړي دي، د چا حق یې نه دی خوړلی، او دی میدان محشر کې ولاړ دی او پریشانه دی. دته به هم یو ښکلی ځوان راشي او ملا به ورته مضبوطه کړي چې مه یارېږه، زه ستا ملاتړ او ستا ملګری یم. دی به ورته وایي ځوانه ما خو نه پېژندې. هغه به ورته وایي انا عملک الصالح، زه ستا هغه نیک عمل یم که نه. تا به چې مونځونه کولو، تا به چې روجې نیولې، تا به چې د قرآن مجید تلاوت کولو، تا به چې د غریبانانو سره امداد کولو، زه هغه نیک اعمال اوس په دې شکل کې الله تعالی را څرګند کړم. بل حدیث کې راځي چې د کافر په خوا کې به، د بدعمله په خوا کې به یو ډېر ناکاره حیوان راشي، یو غټه اژدها به وي، یو لوی لړم به وي د اوښ عمره، او ډېر ګنده بوی به هم تېزي، او د کافر خوا ته به راشي. کافر به ورته وایي ظالمه څوک یې؟ تا نه خو زه یېرېږم، ستا خو ډېر کري او ډېر هیبتناک شکل دی، او دا ستا بوی ما نه خپله د مردارې بوی ځي.
अब ورته ته مانه پیژنې زستا ناکار عملم کنه تا چې زنا کوله تا به چې شراب څکل تا به چې رشوت اخیستې تا چې قتل کړی دی تا چې ظلمونه کړي دي تا چې د خلکو حقونه دراغی بد عمل به په بد شکل کې چې کوم دی انسان ته راشي وعلى كل حال ما دا عرض کولو چې په لوڼو باندې قرآن مجید یادوي ښه شی دی ډېر لوی نعمت دی الله به تاج په سروي لیکن چې ودې نو لږ سوچ وکړه سوچ چا ته یې ورکې داسې یو سړي ته یې ورکې چې هغه مونځ نه کوي داسې سړي ته یې ورکې چې هغه بلکل مونځ اړو ورته وردي نه دا خو ته د هغې زندګي تباه کړې هغې 15 کاله 6 کاله کې محنت کو د الحمد نه تر والناس پورې د قرآن مجید ملغلري په خپله سینه باندې منقش کړي او درج کړي او ته یو نااهله ته ورکړې نو دې وجې نه ډېر سوچ کوئ دې باره کې به تاسو نه باقاعده تپوس کېږي نو ما دا عرض کولو چې عقاید و جهان صلی الله علیه وسلم دې جهان ته تشریف راوړي او ملک تورې تېرې رشوتونه سودونه قتل لونه په قبرونو کې ژوندی خښول تمامې فتنې عقاید و جهان صلی الله علیه وسلم راځي او دا تمامه دنیا د دې تورو تیرو نه راوباسي هغه زمانه کې دوه لوی حکومتونه و د قیصر او د کسرا د ایران حکومت او د روم حکومت لکه نن سبا چې امریکا یو ظالم حکومت دی دغرنګې په هغه زمانه کې قیصر او کسرا ډېر ظالمانه حکومتونه انسان د ظلم په میچنه کې اوړه کېدو لکه دانې چې څنګه اوړېږي رسول الله مبارک راځي او دنیا د قیصر او د کسرا د ظلم د میچنو نه راوباسي رحمت للعالمین دی د ټول عالم دپاره الله تعالی چې کوم دی رسول الله مبارک هغه رحمت را لېږلی دی نو ما آیت تلاوت کړی چې محمد رسول الله محمد مصطفی د رب العالمین برګزیده پیغمبر دی دغه نه پس بل پیغمبر راتلونکی نشته نن پاکستان کې هم ډېر قادیانان لګیا دی د هغې هغه تنظیم ډېره ترقي کوي او د هغې دا عقیده ده چې غلام احمد قادیانی پیغمبر دی غلام احمد قادیانی یو سړی و په قادیان کې هغه چې کوم پیدا شوی و بیا بیت الخلا کې مردار شوی دی بیت الخلا کې او عجیبه عجیبه خبرې دي کتابونو کې موجودې دي زه یو ځل دارالعلوم کې ناستم او د رسالپور نه یو افسر راغی وینګ کمانډر او ورسره 2 کاپلانو او که سارجنټانو مولانا عبدالحق رحمت الله علیه ته چې جی د ده څه تپوسونه دي تاسو نه کوي مولانا عبدالحق رحمت الله علیه زه راوغوښتم چې بچې راشه د دې سړي څه سوالات دي ما چې د هغه چهرې ته وکتل مې دا خو قادیانی دی او ما چرېم د قادیاني سره باس نو کړی مې جي تاسو ته راغلی دی مولانا راته غوسه شو زه درته یم چې درته یم ځواب شو بیا خو ما غږ نه شو کولی په دفتر کې هغې قادیاني افسر چای مې وڅښلې او بیا یې کتبخانه کې به صرف د کتبخانې ناظم د پیر سباق مولانا ګل رحمان صاحب دا د مکتبې ناظم و او ته به یې ما سره به دا 2 سړي وي بل څوک به نه ځکه وی باس ما شروع شو نه بیا په هغې کې خلک خبرې کوي او موږ په مطلب پوه نه شو کتبخانې ته روان شو افسر او ناظم مخکې ده او دا 2 تنه تبلیغي جماعت والو خشتګیري وي موږ کاپلانو که سارجنټانو ما ته پوره یاد نه دي وی دا زموږ افسر قادیانی دی خو ده سره به خبرې ډېرې په نرمه طریقه باندې کېدی موږ ته وایي چې تمہارے مولوی غصہ ہو جاتے ہیں پھر باس کو ادھورا چھوڑ جاتے ہیں دې وجه نه غصه باندې کوي خیر لاړو کېناستو هغه افسر وینګ کمانډر وی د عیسی علیه السلام په حیات او وفات باندې به بحث کوو چې عیسی علیه السلام مړ دی او که عیسی علیه السلام ژوندی دی مې د دې بحث سره ستاسو تعلق دی ته ځان ته چې کوم دی نو احمدي وې ته وې زه د غلام احمد قادیانی امتی یم او زه د رسول الله مبارک امتی ځان ګڼم نو مې تا ته پته ده ته بحث موضوع سی موضوع کل علم ما يبحث فيه نوارد ذاتیہ اس کا کیا مطلب میں نے کہا کمال ہے آپ کو مطلب معلوم نہیں اور پھر بحث کے لیے آئے ہیں سڑے گھبراؤ شو میں ہر علم کی دا موضوع دا احوالوں نے بحث کی گی دا ڈاکٹر
موضوع د انسان بدن دی، هغه ته د انسان د بدن د حالاتو علم ورکړی شي، چېرې دا زکام ولې راځي، یاره دا تبه ولې راځي، او دا پلانکۍ بیماري ولې راځي، او د هغې علاج څه دی. ستا او زما موضوع د رسول الله ذات او غلام احمد قادیانی دی. موږ اول د دې دواړو احوالو نه بحث کوو، ځکه چې مې غلام احمد قادیانی په خپلو کتابونو کې لیکي چې زه د شوګر بیمار یم، ذیابیطس ورته وایي، کتابونو کې ذیابیطس دی. زه د شوګر بیمار یم، هر 5 منټه پس ماته میتیاز راځي، دې وجې نه په یو جیب کې زما لوټې پرتې هغه مال دا ټایلټ پیپر یې نه وي یو جیب کې زما لوټې وي او بله کې ګوړه پرته وي، ګوړه مې هم ډېره خوښه ده. نو کله نا کله غلط شم، نو د لوټې په ځای ګوړه راوالم او په هغې چې اودس شروع کوم وایي خپ دا خو زه غلط شوی یم. نو مې یو سړی چې د لوټې په ځای په ګوړه اودس وچوي نو څومره ساعت کې به وچېږي، هغه وایي هر 5 منټه پس ماته میتیازې راځي. نو ټول وخت خو به د ده په میتیازې کې او د اودس وچولو کې تېرېږي، وحي په کوم وخت کې پرې راځي. او ما وی هغه دا هم وایي چې ما ته د حیض وینم راځي. راته وایي مولانا ہم نے ابھی بات بھی شروع نہیں کی اور آج ایک مقدس شخصیت پر کیچڑ اچال رہے ہیں. مونږ وایي بات نه شروع کړی او پاک سړی به ته لګیا دی خټې غورځی. مارته میں تو کیچڑ اچال یہ تو ان کی کتابوں میں، میں ان کی کتابوں میں آپ کو بتا سکتا ہوں. اور میں نے کہا کئی چیزیں ہیں، ایک جگہ کہتا ہے میں خود اپنے آپ سے خود پیدا ہوا ہوں، میں ولد میں 10 خبر سا کوشش ہوں. میں چلو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات و ممات پر بات شروع جب آپ کی مرضی، حالانکہ اس کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے. آپ اگر عیسیٰ علیہ السلام کو مردہ مانیں گے تو غلام احمد قادیانی کے لیے سیٹ خالی نہیں ہوتا جس طرح آپ کا یہ خیال ہے. میں چلو بات شروع کرو. میں قرآن تو کہتا ہے وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. قرآن وہی چې د عیسی علیہ السلام قتل کړم نه ده، پانسی کړم نه ده، د یې په شک کې دي. او قرآن وہی بر رفعه الله الیه، الله تعالی هغه اسمانونو ته وخېږولو. فرشتې ته ویل شابه زما دا بنده بڑا اسمانونو ته راوخېږو. زموږ دا عقیده ده چې عیسی علیہ السلام ژوندی دی. او د قیامت نه مخکې به د دمشق د جامع مسجد په مراري شرقي مناره باندې راکوزېږي او د رسول الله دین به بیا خورئ. او تواتر ته روایات رسېدلي دي. شانورشاه په دې رساله لیکلي ده تصریح بما تواتر فی نزول المسیح، ډېره قیمتي رساله ده. او عبدالفتاح ابوغده د هغې پوره علمي تحقیق کړی دی. بهرحال وی د بر رفعه الله الیه دا معنی ده چې الله تعالی د هغه روح پورته کو. نو مې خدا هر مړي روح هغه علیین ته دي. دا بل دلته عربۍ کې راغلی څه دپاره دی؟ بل مې کوم بل دی زه خو نه پېژنم. نو مې ول دا ګریمر ووایه بیا راځه مولا سره باس کو، تا ته بل هم نه دی معلوم، موضوع هم نه پېژنې، او راځې غټ کتاب ورسره قادیاني پاکټ بک هغې ته به یې کتل او خبره به یې کوله. ما ورته ووایي تا ته یو میاشت مهلت دی چې مخکې د عیسی علیه السلام نوم ذکر دی او عربۍ ژبه کې چې اسم ظاهر ذکري او هغې ته ضمیر راجي وي او ضمیر فقط روح ته راجي وي. ته ما ته یو آیت یا یو حدیث یا د عربۍ یو شعر پیش کا، زه به ستا خبره ومنم. په دې باندې باز ختم شو. فبهت الذي کفر. پاکستان کې باقاعده داسې خلک موجود دی چې هغه غلام احمد قادیانی پیغمبر مني، داسې خلک موجود دی چې هغه د رسول الله مبارک حدیث نه مني. منکرین حدیث پرویزیان ورته وایي. عجیبه عجیبه فتنې دي. نو مسلمانه د دین نه لږ ځان خبر که ځان په داسې دور کې چې چاپیره د کفر او د شرک الغار دی، د الحاد او د زندقي فتن او محن دي، بیا هم د الله تعالی په فضل و کرم باندې د علماو یو جماعت د طالبانو یو ډله قرآن او حدیث ته متوجهه ده. دا د الله تعالی په نعمتونو کې لوی نعمت دی. موږ د دې نعمت شکریه نشو ادا کولی. د محدثین کرامو سره او د حدیثو مبارکو د طالبانو سره
د رب العالمین جل جلاله فضل و کرم شامل لے، د رحمت کون و مکان، زینت دو جہاں، حضرت محمد مصطفیٰ سلم دعاگان ورسر شامل دی۔ رسول اللہ مبارک فرمائی نبدر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها فأداها، اللہ دے اغا طالب، اللہ دے اغا ملا تر و تازہ ساتی، سرسبز و شاداب دے اللہ تعالی ساتی چې هغه زما حدیثونه واوري او یاد کی او بیا نورو خلکو ته ورسوي. دا ستاسو اساتذه د حدیث، شیوخ الحدیث، دی د خپلو اساتذه کرامونه احادیث دکل او هغه لوی امانت لګیا د تاسو ته حواله کړلو. نو د حدیثو د استادانو او د طالبانو سره د رسول الله مبارک دعاګانې دي، او تاسو او مونږه خپل استادان کتلی دي چې کوم شیوخ الحدیث دي چې د سلو کالو نه اورېدلی دي او د هغوی په مخ کې د علم هغه انوار او برکات نمایان او څرګند دي. د سلو کالو نه به اورېدلی بیا به هم تدریس کوي، حالانکه د اویاو کالو نه د عام خلک چې واوري بیا په خبرو څوک نه پوهېږي. نو دا د رسول الله مبارک دعاګانې دي. اهل الحدیث هم اهل النبی وان لم يصحبوا نفسه انفاسه صحبوا. د حدیثو طالبان دا د رسول الله مبارک اولاد او اهل له، کدی د رسول الله د مبارک ذات سره ملاقات نه ده کړې، لیکن همیشه د رسول الله د کلام سره زندگی تیریږي. طالب روزانه سو ځله د رسول الله مبارک نوم علی او د هغې نه وروسته وایي صلی الله علیه وسلم، او خاص کر په د اخرنو ورځو کې طالبان د ورځو نه په یو درس کې په سوونو ځله د رسول الله مبارک نوم علی، ځکه چې سرد الحدیث ته دغه حدیث تیری بلا کتابونه ورته پند پاتی نه بیا نفس هغه عبارت تیری، نو په هغې کې څو ځله د رسول الله نامی او اسم گرامی راځي او دی پې وایي صلی الله علیه وسلم. د دغې مدارسو برکت ته چې په دغه ملک د الله تعالی رحمتونه نازلیږي. من صلی علی مره، رسول الله فرمایي څوک چې ما باندې یو ځل درود وایي صلی الله علیه بها عشرا، خدای په لس رحمت نازلی. دغې وجې نه د دې آیت په حاشیه باندې برا شیخ عبدالقادر رحمت الله علیه لیکي چې هغه لوی مفسر د قرآن دی او د قرآن مجید ترجمه په داسې اردو کې کړې ده چې علما وایي که قرآن په اردو ژبه کې نازلی دی نو همدغه ترجمه به وه، نه پکې یو ټکی کم دی نه پکې یو زیات دی، لفظ بلفظ لګیا دی. هغه د قرآن مجید ترجمه کوي او څلوېښتو کالو کې د قرآن مجید ترجمه به احتیاطه کړې وه. ډېر خلک د قرآن ترجمه کوي لیکن دا خیال نه کوي قرآن مجید کې یو مرکب توصیفي او دی د مرکب اضافي معناو کوي، مرکب اضافي او دی د توصیفي معناو کوي. لیکن شیخ عبدالقادر رحمت الله علیه، شاه عبدالقادر رحمت الله علیه باقاعده د دې خیال ساتلی دی. نو هغه بره لیکي د دې آیت په ضمن کې کہ اللہ تعالیٰ پر ایک دفعہ درود بھیجنے سے 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. غالباً دغه سے قریب عبارت ہے، پس جس کا جتنا جی چاہے اتنا حاصل کرے. دیو مجلس کی چې د رسول الله په مبارک نوم بار بار درود راځي نو په تمام علاقه د الله تعالی رحمتونه نازلېږي. ابراهیم ابن ادهم رحمت الله علیه چې د زمانه بادشاہ بیا ورته لته ورکا او لاړو د تصوف او د تزکیه هغه مرحله شروع کو بیا لوی ولی الله هغه د قرآن طالب د حدیث طالب چې په یو لاره باندې دي نو په تمام علاقه باندې د الله تعالی رحمتونه نازلېږي. دغه دینی مراکز او معاهدو دغه پاکو درسګاهونو نتیجه ده چې په دغه ملک باندې د خدای پاک رحمتونه نازلېږي. نو طالبانو تاسو خوش قسمته یې، الله تعالی د حدیثو د نعمت نه تاسو سرفراز او ګرځولئ.
من یرید الله به خیرا چا سره چې خدای د نیکی اراده وکړي یفقهه فی الدین په دین کې ورته الله تعالی پوهه ورکړي طالب علم چې د علم په لار روان نو خدای ورته د جنت لارې هغه آسانه کړي طالب علمانو ته د رحمت فرشتي د خپل رحمت وزرونه په لاره کې فرش راه کوي چې طالب راځه زما په دې وزرو باندې چې کوم دنو ځه نو دا طالب ډیر لوی مقام دی الله تعالی دې ستاسو دا دوره به برکت وګرځي او مستقبل ستاسو خدای روښانه کړي امام بخاری رحمت الله علیه او جلیل القدر محدث ته امیر المؤمنین فی الحدیث ته تمام زندگی د رسول الله مبارک په دغه حدیثو کې هغه صرف کړی ده د وړوکوالي نه د حدیثو د یادولو شوق ابو جعفر ورات ته تاسو کو چې کیف کان بدو امرک تا دا ابتدا څنګه کړی د علم نوې الهمت حفظ الحديث وړوکوالي کې الله تعالی زما پړ کې دا واچول چیرې د رسول الله مبارک حدیثونه یاد کما نو په وړوکوالي کې د بخارا د تمام شيوخونو روایت وې او بیا قاعده د خپل استادانو منظور نظر وګرځیدو یو شیخ ورته یو سند ونه دی ویجی سند داسې نه دی شیخ چې خپل مکتوباتو قتل نوی یاره بخاری ستا خبره ټیک ته بیا خپل کتابونه به ورته ورکولو چې د دې تصحیح وکړه والده حج تطلا د مشرور احمد ابن اسماعیل نو د مور په خدمت کې درخواست کو چې کمام ځان سره دغه سفر کې شریک نو مور وی بچی راځه په وړوکوالي کې د نظر تلو مور دغه بچی علم د پاره وقف کړو لیکن ستبه پیرالو داغه د وجنه د سترګو بینایی لاړه نو مور به دعاګانې کول چې خدای دا بچی خو ما علم ته وقف کړو چې سترګې نشته دی به کتاب څنګه ګوري دی به درسګاه ته په لاره باندې څنګه ځي مسلسل دعاګانې کولی نو په خوب کې خلیل الرحمن حضرت ابراهیم علیہ السلام ولیدو خوب کې هغه ورته زیره ورکوي چې ابشری الله تعالی ستا د بچی نظر بیا د هغې په شان کو نو دا د خوشحالۍ نه پاسېدو بچی پاسولو چې وی کتل واقعي نظر هغه ښه شوی بلکې د هغې نه زیات و امام بخاري وایي الله تعالی ما ته دومره قوي نظر بیا راکو چې ما د سپوږمۍ په رڼا ډېر کتابونه لیکلي دي دا تاریخ کبیر په 12 جلدو کې د امام بخاري تاریخ ته تاریخ صغیر بیل کبیر دا په سپینه رڼا د سپوږمۍ کې لیکلي ده ډیوه میوه بنوه دومره ورته الله تعالی تیز نظر ورکو اصلیت پلارم جلیل القدر عالم دی او د امام مالک په لویو شاګردانو کې دی د ځنکدن په وخت کې اسماعیل خپلو ملګرو ته وایي چې الحمدلله ما ډیر لوی مال جمع کړی دی او د الله تعالی په فضل و کرم علی سبیل التحدیث بالنعمه زه دا وایم چې دې کې 1 روپۍ مشتبه نه ده دا ډیره لویه خبره ده چې یو سړی ډیر لوی مالدار وي او د هغه په پیسو کې 1 روپۍ مشتبه نه وي دا کمال تقوا ده د امام بخاری ته چې الله تعالی دا دومره لوی مقام ورکړی ده دا د هغې حلال رزق برکت دی د حلال رزق ډیر لوی اثري او د پلار د هغې پاکي وینې او د مور د هغې پاکو پیو اثر په بچي کې څرګندېږي دغې وجې نه امام بخاري رحمت الله علیه د امام روایت ګڼلی شوی دی او همدغسې زموږ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه امام درایت ګڼلی شوی دی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د داسې عظیم والدینو نه پیدا دی علامه ابو زهره د ائمه اربعو مناقب لیکلی دي هغه لیکي په خپلو مناقبو کې چې یو ځوان د دجلې په غاړه باندې ناستو او داسې کولو په دجله کې یو مڼه را روانه وه د ونیوله او ویې خوړه رستو خپه او نادمه ده چې هو ما ته خو د دې مڼې خوړل مناسب نو کېدای شي دا د غلا وي یا د رشوت وي یا څه بله شوبه پکې وي اگرچه من حیث الفتوا
یو سړی په لاره کې یو شی بیا مومي نو خوړی شي چې هغه قلیل غوندې وي زموږ د خټکو په میرو کې په لارو کې بلا غټې بیرې پرتې وي نو که یو سړي یو دوه بیرې راوچتې کې پروا نه مدینه منوره کې که د مدینې باغونو کې ګرځي څومره کجورې چې لاندې پرتې وي ځان سره وتوړه یوسه خوشحالېږي هر ځای کې چې یو میوه ډېره وي نو که هلته کې د ونې لاندې یو میوه پرته وي نو هلته کې عرفن اجازت یې چې لکه خورې لیکن د باندې خوف خدا او د حلال رزق د خوړو جذبه غالبه وه یکدم یې خوله کې ګوته ورکړه چې الټۍ وکړي یاره دا مڼه خو ما وخوړه مناسبه نه وه کوشش یې وکړو لیکن الټۍ ورته رانلي ډېر کوشش یې وکړو آخر خوف خداوندي او د حلال خورۍ جذبه یې دومره وه چې د دجلې په غاړه باندې را روان شو تقریبا 8 میله لاړو اخر یو باغ ولیدو د مڼو چې د هغې ونې د مڼو نه ډکې وي او خرانګې د سیند د پاسه باقاعده وي د دې یقین و چې یاره مڼه هم د دغې باغ ده مڼه چې پخه شي دا بیا په لغونې هوا باندې هم ځان ته پرېوځي لیکن د باغ نه ګیر چاپېره یو لوی دیوال د ده یو سړي نه تپوس وکړو چې یاره دې باغ ته لاره کومه ده نو وایي داسې به لاړ شي نو هغې طرف ته د دې دروازه ده لوی باغ و دی په دروازه ورننوتو هلته کې مزدورانو کار کولو ده تپوس وکړو چې این راعي البستان اینا کم ځای کې د باغ مالک نو هغه بوډا سپینګیره چې ناست دی دی ورغه سپینګیري ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته بابا ورته وکتل ورته وی وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته ومغفرته بیا ته تپوس وکړو چې بماذا قدمت یا فتا الى بستاننا ځوانه څه اراده باندې راغلی نو دی ورسره روغونې کېناستو چې د ډېر لرې دی نه راغلی ما پلانکي ځای کې ما په دریاب باندې اودس کولو یو مڼه روانه وه ما راواغېسته اوبه ومه نو ومې خوړه وروسته مې خیال وکړو چې کیدی شي دا د غلا وي د رشوت یا بله اشتباه پکې وي زه را روان شوی یم کوشش خو مې وکړو چې خوله کې مې ګوته ورکړه چې دا زه وغورځوم لیکن راغلی یم زما یقین دی چې دا ستا د باغ مڼه ده او ما ته وبخه بابا ورته بچیا خبره ده بالکل رښتونی ده دا زما د باغ مڼه ده د دجلې په غاړه که د ترکو هغې ادنا جانب ته م ورغلو نو په لاره بل باغ نشته زما دا بستان یوازې د مڼو دی دا زما د باغ مڼه ده دا درته زه یقینا وایم که ده که د دلته نه ته د ترکیه هغه منتها ته م ورغلو نو بل باغ نشته لیکن په یو شرط یې درته بخم زما یوه لور د هغې سره به نکاح تړې او زما لور په سترګو ړنده ده او په ژبه ګونګۍ ده او په غوږونو کڼه ده ځوان حیرانه شو چې یک نه شد دو شد دا لا بل مصیبت زه راغلی یم د یو مڼې د اجازت دپاره او دی راته یو داسې ښځه واله کوي چې کلون علی مولا ځکه چې سترګې د یوې ښځې ني جبه نی غوږونه نی نو خو د غوښې یو بوساړه به یې پورته کوې را پورته کوې به خوراک به م ورکوې او په لاره به دې لاسونه نیولي ډېره ګرانه خبره ده صم بکم عمیون کیسه به خیر د اجازت وغوښتو چې ما لږ پرېږده د یو طالب یا د یو زلمي دا تمنا یې چې واده کومه نو داسې ځای کې به کومه چې هغه ښه حسینه وي جمیله وي عالمه وي فاضله وي قوت بینایی خوی شنوایی خوی خیر خوف خداوندی پی غالب ہو بسڑا ورطا ہوئی چه هر سچی دی دا زندگی خو میں دا ځوانۍ را دی په تېرېدو دی پرېږده چې دا باقي زندګیم د الله تعالی په اطاعت کې تېره شي خیر ده د یوې ښځې خدمت په حکم که نه او که ده راته ونه بخله نو د جهنم په عذاب کې به مبتلا یم نو راغی بابا ته بابا ما ته منظوره ده بابا ډېر خوشحاله شو د واده تاریخ مقرر شو اوږده کیسه ده ډېره لویه زه یې په لنډو کوم ده ته یې ووایي دا ستا کور دی دی په هغه کور کې ناست دی د ماسخوتن مونځ جمع سره وکړو بیا خپلې کمرې ته داخل شو او مسله ده واستعینو بالصبر والصلاة د واده زلمي ته پکار ده
چې دی با وضو وي ناسته په مصلا او د الله تعالی نه مدد طلب کوي چې خدای زما دا بقیه ازدواجي زندگی دا په خیر او عافیت باندې تیره کړي را پیښه ده راته اوس نو د یو مڼې لپاره سره راغلی یم چې په بله یو لوی محنت کې مبتلا کېږم خدایه ته مدد مې وکړي او زما دا بقیه زندگی په خیر او عافیت باندې تیره کړي په مصله ناست دی ناوي ورته مشرانو خود راوسته طریقه ده چې ناوي همیشه معمري او برګوزي د عمر رسیده ښځې راولي چې کومې پاکې وي دعا هم ورته کوي چې خدای دې مستقبل ښه که نو په دروازه کې ورته ناوي داخله که د دروازې ته وکتل ځکه چې خر ورته ویلي وو نو د ویره دا بلا څنګه یي نو چې وی کتل ورته نو هغه کومه دروازه کې چې ولاړه ښځه وه د هغې سترګې وي او چهره هم مدیداره وه حسینه او جمیله وه ده ورته لږ په غور وکتل ځکه د وی جوړ دا زما ښځه ده نو خپلې ښځې ته سړی کتی شي لیکن چې وی کتله خو حسینه او جمیله وه نو دی بیا په ژړا شو چې اوهو بله غلطي رانو شوه یوې ښځې ته مې په دومره کلک نظر ولې وکتل دا خو اجنبیه ده زما ښځه نه ده دا خو پردی بله ښځه ده او ما ورته وکتل روایاتو کې راځي چې نظرة الاولی جایز ده پیغمبر علیہ السلام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ته فرمایي لکن نظرة الاولی په لاره یو سړی روان دی او په یو ګوټ پیر کې ورته یوه زنانه مخامخ راله د زنانه هم دا خیال چې لاره کې څوک نشته نو د مخ نه نقاب لر کړی او ناڅاپه د دې سړي په هغې اجنبیه باندې نظر یکدم نظر بل طرف ته وغورځو دا ړومبنی نظر درته خدای معاف کو ځکه دې کې ستا اختیار نشته لیکن دا نظر به یکدم بل طرف ته ګرځې او دا نظر به خښی نه نو دی په دې جاړي چې ما ته ولې ما ته خو دا مناسب نه و چې دې ته ما په غور وکتل جاړي او په دروازه کې هغه ناوي حیرانه ده چې دا پلار د چا ته حواله کړم دا ما په لیدو لګیا د جاړي خاوند خو خوشحالېږي الاړه پلار ته ووایي چې دا د چا ته ورکړي ما خو ما په لیدو په چغو چغو جاړي خر شاته ودرېد واقع د جړل او د الله تعالی نه مغفرت طلب کوي نو په مټو ورته لاس کېښو چې ولې جاړې ویره په دې جاړم چې اجنبیه وي د خدای انصافداره دا ستا ناوي ده وی تا ما ته نو ویلي چې هغه په سترګو ړنده ده په ژبه ګونګۍ ده په غوږونو کڼه ده وی ما رښتیا درته ویلي که نه زما د هغې نه مطلب دا و چې زما لور په دغې خپلو سترګو د خپل مور او پلار او د رونو خویندو نه ما سوا بل چا ته نه دي کتلي دې د تره زامنو ته هم نه دي کتلي او د ماما زامنو ته هم نه دي کتلي او د کونې دا معنا ده چې د مور او پلار او د رونو خویندو د آواز نه د دې په غوږونو د بل چا آواز نه ده لګېدلی او دې په خپله ژبه د والدینو د رونو خویندو نه ما سوا بل چا سره خبرې نه دي کړي ځوانه زما لور ډېره لویه فاضله ده د قرآن پاک د علومو د احادیثو ماهره ده او تهجد گزاره ده نو ما به دا دعا کوله چې خدایا تا ما ته چې دا لور داسې راکړې ده